الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اما بعد، په مشکات شریف کې د شروف المقصود نه مخکې به د الله پاک په توفیق باندې دو مقدمې ذکر کو. یو مقدمه العلم او دوهمه مقدمه الكتاب. په مقدمه العلم کې اتم مباحث دي چې رؤوس ثمانیه ورته ویل شي. اول مبحث د علم الحديث، د علم روایت الحديث، علم درایت الحديث او د علم اصول الحديث تعریف. ګورو ورونو، علم الحديث د علم الحديث د پاره یو حد اضافي دی او بل حد لقبي دی. حد اضافي دا معنا چې د مضاف یعنی د علم ځان ته تعریف وکړي شي، او د مضاف الیه یعنی د حدیث ځان ته تعریف وکړي شي، او د اضافت ځان ته تعریف وکړي شي. او حد لقبي دا دی چې د علم الحديث مجموعي د پاره یو تعریف وکړي شي. لکه تاسو به د اصول الفقه په بحث کې داسې ویلی وي. اصول الفقه د پاره یو حد اضافي دی او دویم ورته حد لقبي دی. حد اضافي دا دی چې د اصول ځان ته تعریف وکړي شي، او د فقه ځان ته تعریف وکړي شي، او د اضافت ځان ته تعریف وکړي شي. او حد لقبي دا دی چې د اصول الفقه مجموعي د پاره یو تعریف وکړي شي. ګورو علما فرمای چې حد اضافي په نسبت سره حد لقبی ته په منزله د مفرد ده په نسبت سره مرکب ته، او مفرد مقدم طبعا نو ذکرن مقدم کول پکار دي. لہذا موږ به د الله پاک په توفیق باندې اول د علم الحديث د پاره حد اضافي ذکر کو. ګورو ورونو، په حد اضافي کې درې اجزا دي. یو مضاف چې لفظ د علم ده، دویم مضاف الیه چې لفظ د الحديث ده، او دریم اضافت. دلته به موږ د اضافت نه بحث نکو، ځکه چې اضافت په علم النحو کې تفصیلی بیان شوی دی. یوازې د مضاف او د مضاف الیه د علم او د حدیث تفصیل به وکړو. نو اول به د مضاف یعنی د علم تفصیل وکړو. ګورو ورونو، د علم د پاره څلور معناګانې دي. اول معنا لغوي د علم، دویم معنا عرفي د علم، دریم علم په معنا د علم مدون، او څلورم علم په معنا د علم شرعي. اوله د علم د پاره معنا لغوي ده. په لغت کې د علم د پاره یو معنا مصدری ده چې په فارسی کې ترینه په دانستان، او په اردو کې ترینه په جاننا او سمجنا، او په پښتو کې ترینه په پوهېدلو باندې تعبیر کیږي. او بل معنی د حاصل بالمصدر ده چې په فارسی کې ترینه په دانش، په اردو کې ترینه په سمج، او په پښتو کې ترینه په پوهې سره تعبیر کیږي. دا یو معنا د علم و. دویم د علم د پاره عرفي معنا. ګوره، د علم عرفي معنا چې دا هغه مبدأ الانکشاف او یا ما به الانکشاف ده. یعنی په عرف کې هغه شی ته علم ویل شي کوم چې د انکشاف د پاره سبب وي، لیکن بیا د دې په مصداق کې اختلاف ده. جمهور متکلمین وایي چې دا د مقولې د اضافت نه ده، بعضی وایي چې دا د مقولې د انفعال نه ده، بعضی وایي چې د مقولې د کیف نه ده حقیقتا او یا مجازا، او بعضی وایي چې تابع فی المقوله ده. قاضی مبارک فرمای چې خارج عن المقولات ده، ځکه چې مبدأ الانکشاف د الله ذات ده، او د الله جل جلاله ذات د مقولات نه خارج ده. لہذا بعضی تعریفو په حصول الصورت باندې کوي، څوک چې د مقولې د اضافت نه غني، او بعضی په الصورت الحاصله باندې تعریف کوي، څوک چې د مقولې د کیف نه غني، او بعضی په قبول النفس لتلک الصورت سره کوي، څوک چې د مقولې د انفعال نه غني. دا دویمه معنا د علم و. او دریمه معنا د علم په معنا د علم مدون. په دې اعتبار سره د علم د پاره اجمالا درې او تفصیلا شپږ معناګانې دي. اجمالا درې معناګانې دا دي چې د علم اطلاق کله په نفس مسائل، او کله په تصدیق بالمسائل، او کله په ملکه باندې کیږي. نو یو معنی د نفس مسائل، دویمه معنی د تصدیق بالمسائل، او دریمه معنی د ملکه. او تفصیلا شپږ معناګانې دادي چې په دغه مخکنیو دریو کې په هر یو کې دو احتمال دي.
چې د نفس مسائلو نه یا خو کل مسائل مراد دي دا یو، او یا قدر معتد بها د مسائلو ترې نه مراد دی د دوا. قدر معتد بها یعنی دومره مسائل په څومره باندې چې ترتب د غایې راځي. همدارنګه د تصدیق نه یا خو تصدیق په کل مسائلو مراد دی او یا تصدیق په قدر معتد بها د مسائلو مراد دی. همدارنګه ملکم په دو قسمه ده، ملکه د استنباط او ملکه د استحضار. نو د ملکینه ملکه د استنباط مراده ده او یا ملکه د استحضار. ملکه د استنباط الله پاک متقدمینو ته ورکړی و چې د لغتو نه به د قواعد استخراج کولو او مدون کول به، او ملکه د استحضار الله پاک متأخرینو ته ورکړی و چې د قواعد نه به د جزئیات استخراج کولو. څلورم علم په معنا د علم شرعي. صاحب د مرقات د علم شرعي تعریف داسې کوي چې نور فی قلب المؤمن مقتبس من مصابيح مشکات النبوة. د مصابيح نه مراد احادیث دي او د مشکات النبوت نه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه او یا جسد مبارک دی. یعنی د مؤمن پزړه کې هغه رڼا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سینې مبارکي او یا د جسد مبارک نه راوتلې ده. دا خو د مضاف تفصیلو. د دین ورسته به د الله پاک په توفیق د مضاف الیه یعنی د حدیث تفصیلو کو. ګوري ورونو د حدیث د پاره درې معناګانې دي. اوله معنا لغوي، دوهمه معنا عرفي او دریمه معنا اصطلاحي او شرعي. اوله معنا لغوي ده. حدیث یا د حدوث نه ده په لغت کې بمعنا ضد القدیم، نو په دې اعتبار به صيغه د صفت مشبہ شي، او یا فاعل بمعنى الفاعل یعنی په معنا د حادث ده، او حادث عبارت ده د الخارج من العدم الى الوجود نم. دوهمه د حدیث د پاره عرفي معنا. نو په عرف کې د حدیث اطلاق په ضد د کلام انشائی یعنی په مطلق کلام خبری باندې کیږي، او د معنا لغوي او د عرفي په مابین کې مناسبت داده چې کلام خبریم د مطلق کلام په شان باندې تدریجا پیدا کیږي، یعنی يحدث شيئا فشيئا. نو په دې کې خروج من العدم الى الوجود ده. او دریمه د حدیث د پاره شرعي معنا ده. ګوري شرعي معنا یو د اصول فقه والا ده او بل د محدثینو ده. د اصول فقه علما فرمایي چې حدیث عبارت ده د اقوال النبي صلی الله علیه وسلم و افعالهنا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریرات په افعال کې داخل دي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احوال په حدیث کې داخل دی او کنه. نو د اصول فقه علما په کې داسې تفصیل کوي چې احوال په دو قسم دي. اول احوال اختیاریه لکه منځ روزه و غیره، او دویم احوال غیر اختیاریه لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قد او قامت، رنگ مبارک و غیره. نو احوال اختیاریه په حدیث کې داخل دي، لیکن د جدا لفظ ذکر کول ورته ضروری نه دي ځکه چې دا په افعالو کې داخل دي. او احوال غیر اختیاریه د دوی په نظر په حدیث کې نه دي داخل. نو دوی په تعریف کې دو شیان ذکر کړو، اقوال النبي صلی الله علیه وسلم و افعاله. نو اعتراضات دفع شو. اول اعتراض دا واردی دو چې دا تعریف جامع نه د خپل افراد لره، تقریرات ترنه خارج شو. نو اصول فقه والا جواب کوي چې تقریرات په افعالو کې داخل دي. دویم اعتراض راځي چې دا تعریفات جامع نه د خپل افراد لره، احوال ترنه خارج شو. نو د دې جواب مو شو چې احوال په دوه قسم دي، احوال اختیاریه او احوال غیر اختیاریه. احوال غیر اختیاریه د اصول فقه والو په نسبت باندې په حدیث کې نه دي داخل، او احوال اختیاریه حدیث دی خو په تعریف کې داخل دی د افعال لاندې. او د محدثینو په نسبت احوال غیر اختیاریم په حدیث کې داخل دي. لہذا محدثینو د حدیث تعریف داسې کوي چې الحدیث اقوال النبي صلی الله علیه وسلم و افعاله و احواله. نو دوی په تعریف کې درې شیان ذکر کوي. احوال به عام دي، اختیاری او غیر اختیاری دواړو ته ورځي.
د دوالو ډلو په مابین کې د تعبیرونو د اختلاف منشا دا د نظر اختلاف دی. د اصولینو نظر په استنباط الاحکام باندې دی، نه دوی د حدیث اطلاق په هغه شی باندې کوي د کوم نه چې د احکام استنباط کیږي او هغه اقوال او افعال او احوال اختیاریه دي. او د محدثینو نظر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول منتسبات او مضافات را جمع کول او امت ته رسول دي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منتسباتو کې احوال غیر اختیاریم داخل دي. د زیات تفصیل د پاره مقدمه د فتح الملهم وګورئ، 2 نمبر صفحه وګورئ. یو فائدہ درته ذکر کوم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال او افعال د دې معنا خو واضحه ده. تقریرات دیته وي چې یو منقاد شریعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو کارو کی او یا یو څه وای او رسول الله صلی الله علیه وسلم ور باندې سکوت کی، دی سکوت ته تقریر وای او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکوت د حجت ده. وجد تسمیه بدر ته په دې زمن کې ذکر کم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم منتسبات او تولی حدیث وای، نو په دې کې علماء ډیری وجه بیان کړی دي. اوله وجه دا ده چې حدیث د حدوث نه ده په معنا د ضد القدیم، کأنه اريد به مقابل القرآن. قرآن د الله کلام ده او قدیم ده ځکه چې الله پاک قدیم ده، او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم حادث ده قدیم نه ده، نو احادیثم قدیم نه دي. دویم وجه د تسمیه، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد العثمانی رحمه الله فرمای چې د حدیث نوم د قرآن د دې آیات نه مقتبس دی چې واما بنعمت ربک فحدث. د دې تفصیل دا دی چې د سورته والضحى په اخر کې الله پاک پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د خپل دریو احسانات ذکر کوي او بیا د دې دریو احساناتو په مقابل کې د دریو شکریو امر کوي. اول احسان دا ذکر کړی دی چې الم یجدک یتیما فآوا، او د دې شکریه دا ذکر کړه چې فاما الیتیم فلا تقهر. دویم احسان دا ذکر کړی دی چې ووجدک ضالا فهدى، یعنی تنا خبره وي د کتاب الله او د تفاصیل د شریعت نه، بیا درته الله پاک دا علوم او معارف درکړل او د دې شکریه دا ذکر کړه چې واما بنعمت ربک فحدث. کم علوم او معارف چې الله درکړي دي هغه خلکو ته بیانوا. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیان نه په قرآن کې په فحدث باندې تعبیر وکړي شو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اقوال او افعال او تقریرات باندې کیږي. لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال او افعال او تقریرات ته حدیث ویل شو. او دریم احسان الله پاک دا ذکر کړو چې ووجدک عائلا فاغنى، او د دې شکریه دا ذکر کړه چې واما السائل فلا تنهر. نو د حدیث د پاره دریم معناګانې ما درته ذکر کړې، یو معنا لغوي، دویمه معنا عرفي، او دریمه معنا اصطلاحي او شرعي. د لطیفه په طریقه به یو څلورمه معنا هم درته ذکر کوم. ګوره د حدیث د پاره یو معنا عالمي مشته. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله په غنیت الطالبین کې فرمایي چې حدیث یو عالمي معنا لري، دا د یو شیطان نوم دی. هغه فرمایي چې شیطان یو ورځ په خپل مقعد کې لکې نه نېستا او هغه وکړي. د دویمه هغه نه چې کوم بچي پیدا شو هغه ته د حدیث نوم کې خودو. د ټولو شیطانانو ته د انسانانو د گمراه کولو یو ډیپټي ورکړه، خو د حدیث دا دویم بچی ته دا ډیپټي ورکړه چې تل منکون کو ته په منځونو کې وسوسې ور اچوا، او بیا د خپل ګروپ دغه ته اهل الحدیث وای. نو دا زمونږ د زماني وکټوري اهل حدیث او غیر مقلدین و بیان دوی ته چې موږ اهل الحدیث وایو، نو د دوی سره د حدیث د اخیری معنا مناسبه ده چې هغه معنا عالمی ده. یعنی اهل د دې شیطان چې شیطان د دې لپاره ټاکلی دي چې د انسان منکون کو ته په منځونو کې وسوسې واچي. دا وابیانم انګريزان د دې لپاره منتخب کړی دي چې منکون کو ته په منځونو کې وسوسې واچي.
په دې ضمن کې به یو بل بحث درته ذکر کوم، د حدیث او د خبر په مابین کې نسبت، دارنګه د حدیث او د اثر په مابین کې نسبت، دارنګه د حدیث او د سنت په مابین کې نسبت. ګوري ورونو په دې کې د علماو مختلف اقوال دي. د حدیث او د خبر په مابین کې څه نسبت ده؟ نو په دې کې د علماو مختلف اقوال دي. اول قول دا ده چې د حدیث او د خبر په مابین کې نسبت د عموم او د خصوصي مطلق ده. حدیث خاص ده تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې او خبر عام ده. فكل حدیث خبر بدون عکس کلی. دویم قول پکې دا ده چې د حدیث او د خبر په مابین کې ترادف ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم منتسبات ته حدیثم وای او خبرم ورته وای. او دریم قول پکې دا ده چې د حدیث او د خبر په مابین کې تباین ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم منتسبات ته حدیث ویلش او د نور خلقو منتسبات ته خبر ویلش. لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منتسبات خادم ته محدث ویلش او د نور خلقو د منتسبات بیانون کې ته اخباری او یا مؤرخ ویلش. د حدیث او د اثر په مابین کې څه فرق ده؟ نو ګوري د محدثینو په نیزه د اثرم مختلف اطلاقات دي. د بعض محدثینو په اصطلاح کې اثر په معنا د خبر سره ده. لہذا دوی مرفوع احادیث تم آثار وای، لکه څنګه چې امام طحاوی رحمه الله د خپل کتاب د پاره کتاب الاثار نومي خېده، حالانکه په دې کتاب کې اکثر مرفوع احادیث دي. او د فقهاو د خراسان په اصطلاح کې اثر یوازې د صحابه او د تابعین اقوال ته وایي، او حدیث بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اقوال او افعال او تقریرات ته وایي. د حدیث او د سنت په مابین کې ګوره څه نسبت ده. نو ګوري ورونو سنت کې درې شرط دي. یو شرط په سنت کې دا ده چې یو عمل به پیغمبر علیه السلام کړی وي خو عادتن به کړی، عادت په مقابله د ضرورت کې غني، یعنی ضرورتن به نه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعمال دو قسم دي. یو هغه دي چې ضرورتن کړي، بل هغه دي چې ضرورتن نه وی کړي بلکې عادتن کړي وي. لکه پناست او دسماته ترمذی کې حدیث ده پورا ورته باب لګیدل ده، نو دا عادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او بخاری کې حدیث ده پیغمبر علیہ السلام یو ورځ په ولاړه او دسماته وکړو، نو دا ضرورتنو. نو په قسمه احادیث راغله، پناست او دسماته امر نقل کړي شوی دی او په ولاړم خو په ولاړه ضرورتن ده او پناست باندې دا عادتن ده ضرورتن نه ده. نو په سنت کې یو شرط دا دی چې پیغمبر علیہ السلام به دا عمل عادتن کړي. دویم شرط پکې دا دی چې دا عمل به رسول الله صلی الله علیه وسلم دائما کړي، ورسته به نه پریخه. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه شریفه ته منځ کړي ده، دم په حدیث کې شته، او بیت المقدس ته منځ کړي ده، دم په حدیث کې شته. خدا بیت المقدس ته چې کوم منځ کړي ده په حدیث کې شته، خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورسته پریخه ده د منځ. بیت المقدس ته به ورسته منځ نه کولو، او بیت الله شریف ته چې کوم منځ کولو دا دائما کړي ده. نو دویم شرط په حدیث کې دا ده چې دا به دائما رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي وي دا عمل. او دریم شرط پکې دا ده چې حدیث به هغه عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایو یا هغه قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د پاره کړي. خصوصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، د پیغمبر علیه السلام بعض اعمال داسي وي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت وي، لکه معراج، لکه نه بیبیان دا د پیغمبر علیه السلام خصوصیت ده، او څلور بیبیان دا سنت دي، دا خصوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده. نو ګوري ورونو په حدیث کې درې شرط دي. یو دا چې پیغمبر علیه السلام به عادتن کړي، دویم دا چې دائما به کړي، او دریم دا چې د امت د پاره به کړي. یو څلورم هم پکې زیات کړي. سنت به هغه حدیث ته وایو چې عمل پر ممکن وي، لکه معراج ته ختل په حدیث کې راغلي لیکن عمل پر نه ده ممکن. د دین ورسته وسواوري د حدیث او د سنت په مابین کې نسبت د عموم او د خصوص من وجه ده. ماده د اجتماعي هغه احادیث دي چې پاغي کې دا څلور شرط راغلي وي، یعنی پاغي کې داسې عمل ذکر شوی وي چې عادتن عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دارنګ دائما عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم،
او دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د پاره کړی او دا څلورم هم پکې راوړه عمل پرې ممکنی. نو داسې حدیث هم دی او سنت هم دی. او ماده د افتراقه د طرفه د سنت نه چې سنت بوي او حدیث مرفوع بنی لکه سنت الخلفاء الراشدین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین. دا سنت دی او مرفوع حدیث نه دی. او ماده د افتراق د جانب د حدیث نه نو کوم عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرورتن کړی وی لکه په ولاړه او د سماته نو دا حدیث کې شته خو سنت نه دی. بعضی وابیان دي تم سنت وای. نو ورسته به یو لطیفه درته ذکر کم. په نیویارک کې د وابیانو یو مولاو هغه دا حدیث په بخاری کې تلاوت کړو چې بالا قائمه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړه او د سمات کړو. به په دې کې تحقیق شروع کړو چې په ولاړه او د سمات سنت ده. نو یو طالب ورته په درس کې پاتې دو ورته وای چې دا که سنت طریقې نو زنانه به په دې سنت څنګه عمل کوي. نو فبهتا نو عرض مې دا ورونو چې حدیث به وی سنت بنئ کم عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرورتن کړی لکه بال قائمه په ولاړه او د سماته دا حدیث دی خو سنت نه دی. دارنګي کم عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دائما نه کړي بلکې ورسته پریخي وي دام حدیث دی خو سنت نه دی. لکه بیت المقدس تلمنځ په حدیث کې راغله خو سنت نه دی. دارنګي کم عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې خاص وی لکه نه بیبیانی دام حدیث دی خو سنت نه دی. دارنګي کم حدیث باندې چې عمل نوی ممکن لکه معراج ته خطل په حدیث کې شته خو عمل پرې نه دی ممکن نو دا د ګوره حدیث دی او سنت نه دی. نو د حدیث او د سنت په مابین کې دغه فرق دی. یو لطیفه درته ذکر کوم. دا زمنګ د زمانی وکټوري اهل حدیث دا اهل سنت والجماعت نه دي. اهل سنت خو ځکه نه دي چې دوی ځان ته اهل الحدیث وای او د حدیث او د سنت په مابین کې فرق دی. نو که یو سړی په ولاړه امتیازي کوي د اهل الحدیث دی خو اهل سنت نه دی ځکه سنت طریقه پناسته باندې او د سماته دی. که یو سړی بیت المقدس تلمنځ کوي نو دا د دې وکټوریانو په اصطلاح کې اهل الحدیث دی ځکه په حدیث عمل وکړو خو اهل سنت نه دی. دارنګ یو سړی نه ودونه کوي دا د دې وکټوریانو چې کوم د اهل الحدیث معنا دوی ذکر کوي دوی معنا دا ذکر کوي چې اهل الحدیث په معنا د عامل بالحدیث نو د نه ودونه والا دا اهل الحدیث دی خو اهل سنت نه دی. نو دوی اهل سنت نه دي او اهل الجماعت هم نه دي ځکه د جماعت نه د امتیانو جماعت مراد ده او د امتیانو جماعت د اغوی د خبره منل دا تقلید ده. تقلید د دوی په شرک او کفر او بدعت ده. لہذا دا زمونږ د زمانی وکټوریان اهل سنت والجماعت نه دي بلکې دا په دو او یا بدعتي ډلو کې داخل دي. او من د فقه په کتابونو کې د ابتدا نه تر انتها پورې وایو چې د بدعتي پسمون مکروه تحریمی ده. لہذا د دې وکټوریانو چې زمنګ په زمانه کې ورته وابیان وای د دوی پسې ګورل مون کول مکروه تحریمی دي. دا عقیدوي بدعتيان دي. زمنګ او د دوی په مابین کې یوازې فروعي اختلاف نه ده بلکې اصولي اختلاف ده. د الله په ذات کې زمنګ او د دوی سره اختلاف ده. مونږ وایو د الله پاک ذات جسم او جوهر دانه ده او دوی الله پاک ته جسم وای. دارنګي مونږ د الله پاک ذات په یو جهت کې نه غنو او دوی د الله ذات په یو جهت کې غني. دارنګي په نزول الابرار دویمه صفحه کې د الله په باره کې دوی وای مرء لا کالناس. دارنګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې زمونږ او د دوی په مابین کې اختلاف ده. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال او افعال او تقریرات ته حجت وایو او دوی ورته حجت نه وایي. نه سهو شم. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رائے ته چې پیغمبر د خپل رائے نه کوم خبره کړی وي دې ته موږ حجت وایو او وابیان دې ته حجت نه وایي. طریق محمدی کې لیکلي دي موږ پیغمبرانو ته معصوم وایو دوی ورته معصوم نه وایي. زمنګ پنيز ادله څلور دي د دوی پنيز دو دي. لہذا دا عقیدوي بدعتيان دي او دا عقیدوي بدعتيانو پس المنز کول مکروه تحریمی دي. تر دې پورې د علم الحديث د پاره حد اضافي ذکر شو. ګوري ورونو د علم الحديث د پاره حد لقبي درته ذکر کوم. نو په حد لقبي کې د علم الحديث د پاره څلور ګوره یو مطلق علم الحديث ده
دوهم علم روایت الحدیث ده، دریم علم درایت الحدیث ده، او څلورم علم اصول الحدیث ده. دا د څلور واړو د پاره به د الله پاک په توفیق باندې څلور تعریفات ستاسو په خدمت کې پیش کم. اول د مطلق علم الحدیث تعریف علامه کرمانی رحمه الله او علامه عینی رحمه الله د مطلق علم الحدیث تعریف داسې کړی دی چې هو علم يعرف به اقوال رسول الله صلی الله علیه وسلم وافعاله واحواله. دوهم د علم روایت الحدیث تعریف در ذکر کوم. هو علم يشتمل على نقل افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقواله وصفاته وتقريراته. د دوړو تعریفونو په مابین کې یعنی د علم الحدیث او د علم روایت الحدیث د دې دوړو تعریفونو په مابین کې فرق ده چې اول تعریف چې د علم الحدیث د پاره موږ ذکر کړو هغه عام ده ځکه چې هغه څلور واړو ته شامل ده. علم الحدیث، علم روایت الحدیث، علم درایت الحدیث، علم اصول الحدیث د څلور واړو ته شامل ده. او په دویم تعریف کې صرف نقل ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د افعال او اقوال او صفات او تقریرات. دریم د علم درایت الحدیث تعریف د دې تعریف علما داسې کوي چې هو علم يشتمل على شرح اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله وصفاته ويذكر فيه معاني الفاظه ويشرح فيه تلك الالفاظ ويعلم به طرق استنباط الاحكام ويعرف به ترجيح الراجح منها والتطبيق بين الاحاديث. دا تعریف لګلویو یعنی علم درایت الحدیث داسی یو علم ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اقوال او افعال او صفات په تشریح باندې مشتمل ده او په دې کې د حدیثو د الفاظ او د حدیثو د معناګانو ذکر کیږي، د حدیثو د الفاظ تشریح پکې کیږي، دارنګه د احادیثو نه د احکام او د استنباط په طریقو باندې پکې رڼا اچول کیږي او د راجح ترجیح پکې بیانېږي او د احادیثو په مابین کې تعارض پکې رفع کیږي. څلورم تعریف د علم اصول الحدیث ده. د علم اصول الحديث تعریف علما داسې کوي چې علم يعرف به احوال المتن والسند. تدریب الراوی جل اول صفحه 41. علامه سیوطی رحمه الله په خپل الفیه کې دا علم يعرف به احوال المتن والسند دا د مطلق علم الحديث د پاره تعریف ګرځولې ده. هغه فرمایي چې علم الحديث ذو قوانین يحد يدرى بها احوال متن وسند. یعنی علم الحدیث داسی یو علم ده چې د سند او د متن حالات پر معلومیږي. همدارنګه علامه زرقانی دا د مطلق علم الحدیث د پاره تعریف ګرځولې ده او جز المسالک جل اول صفحه 15. لیکن صحیح دا چې دا د علم اصول الحدیث د پاره تعریف ده. دا تر دې پورې اول مبحثو حد اضافي د علم الحدیث او حد لقبی د علم الحدیث میں د الله پاک په توفیق در ذکر کړو. دویم مبحث در ذکر کوم د علم الحدیث موضوع. علامه کرمانی رحمه الله فرمای چې د علم الحدیث موضوع د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات ده. الکرمانی جل اول صفحه 12. لكن من حيث انه رسول دا د علم الحدیث د پاره موضوع یعنی ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم من حيث انه رسول. او د علم روایت الحديث د پاره موضوع الروايات والمرويات من حيث الاتصال والانقطاع ده او جز المسالك صفحه. او د علم درایت الحديث د پاره موضوع الروايات والمرويات من حيث شرح الالفاظ واستنباط الاحكام من هذا. او د علم اصول الحديث د پاره موضوع متون او اسانید دي. دریم مبحث در تغرض او غایه د علم الحدیث ذکر کوم. د علم الحدیث غرض او غایه چې دا الفوز بسعادت الدارین ده. الفوز بسعادت الدارین مجمل عبارت ده. د دې یو څه تفصیل ده چې د علم الحدیث د طالب د مشابهت راځي د صحابه سره. یعنی د علم الحدیث طالب د صحابه په شان مشتغل بالحدیث ګرځي چې دا د سعادت د دارینو د پاره کلی چابي یعنی مفتاح ده. یو شاعر فرمایي چې اهل الحديث هم اهل النبي
وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. اهل الحدیث ماهرین فی الحدیث، عالمان د حدیث او طالبان د حدیثو چي دي دا اهل النبی دي. وإن لم يصحبوا نفسه، اگر چې د پیغمبر علی السلام د ذات سره صحابیت نه ده په نصیب شوه، و انفاسه صحبو، د پیغمبر علی السلام د الفاظ سره صحبت په نصیب شوه ده. اهل الحدیث یعنی ماهرین فی الحدیث. ګوره د اهل الحدیث دو معناګانې دي، یو د مسلمانانو په اصطلاح کې د اهل الحدیث معنا ده، او یو د انګریزانو په اصطلاح کې. د مسلمانانو په اصطلاح کې اهل الحدیث یو علمی لقب ده، لکه اهل النحو چې ماهر فی النحو ته وي، اهل الصرف چې ماهر فی الصرف ته وي، اهل المنطق چې ماهر فی المنطق ته وي. نو اهل الحدیث ماهر فی الحدیث ته وي. علماء او طالبان د حدیث ته اهل الحدیث وي، عالمان او طالبان د نحو ته اهل النحو وي، عالمان او طالبان د صرف ته اهل الصرف وي، عالمان او طالبان د منطق ته اهل المنطق وي. نو عالمان او طالبان د حدیث ته اهل الحدیث وي. هغه بیا په هر مذهب کې چی وي، حنفی وي که شافعی وي که حنبلی وي که مالکی وي. لکه صاحب د مشکات چې موږ د کتاب زمونږ په مخ کې پروت دی، دا اهل الحدیث دی، یعنی عالم د علم الحدیث دی. خدا ګوره شافعی مقلد دی، بیا مقلد دی د امام شافعی رحمه الله په مذهب دی. دا د مسلمانانو په اصطلاح کې د اهل الحدیث معنا و. او د انګریزانو په اصطلاح کې کله چې هندستان ته انګریزان راغله نو یو ډله پیدا کړه، دا د غیر مقلدینو ډله چې موږ ورته وابیان وایو. دوی به انګریزانو ته عریضه وکړه او د دې ډلې نوم انګریزانو ورته اهل الحدیث کړو. نو په هندستان او پاکستان او افغانستان کې دا ډله مستقل تنظیم دی. نو د دې ډلې نوم د اهل الحدیث. دلته د اهل الحدیث معنا په انګریزي اصطلاح کې یعنی منکرین د فقه او دشمنان د امام ابو حنیفه رحمه الله، دا انګریزي اصطلاح ده. نو دا کوم شعر چې ما درته تلاوت کړو دا د اسلامی اصطلاح مطابق درته ما معنا وکړه. اهل الحدیث هم اهل النبی، دا علماء او طالبان د حدیثو چي دي دا د پیغمبر علی السلام اهل ده. وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا. نو د علم الحدیث غرض او غایه یو پکې مشابهت ده د صحابه کرام سره، او دویم امدارنګ د علم الحدیث غرض او غایه قرب النبی صلی الله علیه وسلم ده فی القیامه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه. ترمذی ابواب الوتر باب ما جاء في فضل الصلاه على النبي صلی الله علیه وسلم. یعنی د قیامت په ورځ به د ټولو خلکو په نسبت هغه انسانان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر نږدې وي کوم چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر درود وای، او بلا شک چې ډیر درود محدثین وای. دریم همدارنګه د علم الحدیث غرض او غایه خلافت النبی صلی الله علیه وسلم ده. محدثین حضرات د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلفا دي. د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده چې قال النبي صلی الله علیه وسلم اللهم ارحم خلفائي. قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. مجمع الزوائد کتاب العلم باب في فضل العلماء ومجالستهم جل اول صفحه یوصل او شپږویش. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یا الله زما په خلفاو زما په خلیفګانو رحم وکا. مونږ تاسو کړو چې یا رسول الله ستا خلفا څوک دي؟ پیغمبر علیه السلام او فرمایل چې هغه خلق دي چې ورسته برا پیدا شي، یعنی صحابه نه دي، تابعین دي او تر قیامت پورې مسلمانان دي. يروون احاديث ويعلمونها الناس، اغوی زما احادیث روایت کوي او خلکو ته خي. څلورم د علم الحديث غرض او غایه د مخ تازگی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها. مشکات المصابيح کتاب العلم جل اول صفحه 15. د هغه چا مخ د الله تر او تازه لري چې زما احادیث واوري زدای کی او به چې څنګه اوریدلی دارنګي خلکو ته ورسي. لدی وجنه تاسو بګورئ چې طالبان او علما د علم الحديث دا غوي په مخ کې نور زیات وي، مخونه پړقیږي، رڼا پکې زیاتای.
تر دې پورې د الله پاک په توفیق درې مباحث د اختصار سره ما درته ذکر کړو، نور مباحث به پر روانو درسونو کې بیان کو.